زمونږ او ستاسو میاندې او خویندې بهر په روډونو باندې سهار نه ماښامه پورې ولاړي. یو ذات شته دی تپوس والا، هغه به تپوس کوي چې ولې سرمایهداران خلک ورک شو. په هره علاقه کې خامخا پنځه شپږ خو ایورېج چې راولي، پنځه شپږ به داسې سرمایهداران کسانی چې والله هغوی وکړي نو د هغه خپلې علاقې او د معاشرې غربت ختمولی شي، او که نور څه نه شي په رمضان کې خو یې کولی شي. په هره علاقه کې داسې پنځه شپږ ایورېج یې چې راوالي ای به ډېر، خو پنځه شپږ سرمایهداران داسې چې هغوی متفق شي نو د خپلې علاقې غربت ختموي. ولې مونږ هغه کار نه کوو؟ مونږ وو چې پرېږده دا خلک ذلیلي د یو اوړو تر اوړو دپاره دا مونږ خوښوي چې زموږ خویندې میاندې او دغه تورسرې په سړک کې په ټرکونو پسې ولاړي، دغه زموږ خوښوي. خو والله بس زړه په دې باندې بیا مبوس کړي چې او یو ورځ شته دی چې رب ذوالجلال من ندام کوي لمن الملک اليوم. نن ورځ بادشاهي د چا ده؟ دلته دا د دنیا بادشاهان او دا حساب یاد لرئ، حساب ډېر سخت څیز دی عزیزانو. د استاد خپلو شاګردانو تپوس وکړو استاد حساب کتاب څه څیز دی، موږ ته په اسانه فلسفه باندې پوه کړو. استاد ورته وایي ټیک ده بچې، استاد هر ماشوم له پیسې ورکړي، چاله 1000 روپۍ، چاله 1500 روپۍ، چاله 100 روپۍ، او دغه ماشوم چې کوم سوال کړو هغه له 1 روپۍ ورکړي. هغه استاد ورته وایي بچو دا پیسې ولګوئ چې څنګه یې لګوئ، سبا چې راشه زه به نه پوښتنه کوم. اوس هغه ورله پریکټیکل مثال ورکوي چې سبا ماشومان رالل سکول ته، نو هغه استاد ورته پیسې مو لګولې، نو هغه د یو نانبوی دکان ته بوتلل، نانبوی اور بل شو، یو ماشوم به یې راوسته او د اور په غاړه به یې کېنو، د هغې لمبې به یې زغملې، ورته به یې ویل چې پیسې 1000 روپۍ مې درکړې وې هغه دې څنګه ولګولې. ظاهره خبره ده 1000 روپۍ چې اوس ته بیانې چې دا مو کړل دا مو کړل، وخت خو به اخلي که نه؟ بیا 1500 چې چاله ورکړی وي هغه هم وخت واخلي، او چې چاله 1 روپۍ ورکړی وي هغه ته یې وي بچه 1 روپۍ دې څه کړه، نو ستا 1 روپۍ وه دا مې پوه شو 1 روپۍ وه، اما په خبره به تاسو پوه شوي وئ. 1000 روپۍ چې چاله ورکړی وي هغه وخت واغشته چې 100 مې دا وکړل او 200 مې دا وکړل او 10 مې فقیر له ورکړل 100 مې دا وکړل، چې هغه خپلې زر برابرولې نو د اور تپې شوالې وو. 1500 چې چا برابرولې هغه هم لمبه زغملې وه، خو چا چاله 1 روپۍ ورکړې وه هغه په سکنډ هم وانه وړو چې استاد 1 روپۍ وه بس هغه مې دلته ولګوله.